بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أقيمت الجماعة بعدما صلى 3 ركعات من رباعية أتم 4 ركعات ثم يقتدي بالإمام بنية النفل في الظهر والعشاء فلا يقتدي به بنية النفل في العصر. مخکې درې صورتونه ذکر شوي چې کله جماعت قایم شو نو یو سړی ځان له لمونځ کې لګیا دی دی به دا لمونځ ماتي. یو صورت دا و چې 4 رکعتیز لمونځ دی او د یو رکعت کړی دی په دویم کې دی دویم رکعت کړی نو دا دویم به پوره کړي او سلام به وکړي هغه نفل شتل دی به لمونځ کې شامل شي. دویم صورت دا و چې 4 رکعتیز لمونځ دی او که 3 رکعتیز لمونځ دی او که 2 رکعتیز لمونځ دی خو د یو رکعت هم لا کړی نه دی په اولني رکعت کې دی نو دی به په ولاړه باندې سلام وګرځي او دی به جمع کې شامل شي. دریم صورت دا و چې د سهار یا د ماښام لمونځ کې وي او ده به یو رکعت کړی په دویم رکعت کې وي نو دی به دویم رکعت نه پرېږدي دا دویم به هم دی په منځ کې پرېږدي او دی به جمع کې شامل شي. اوس څلورم صورت دی یو سړي د 4 رکعتو لمونځ نیت تړلی او جمع قایم شته د جمع دپاره اقامت وشو او د 3 رکعتونه دي 3 رکعتونه دي کړي دي نو دی به 4م رکعت هم د 3 سره یو ځای دي 4 رکعته به خپل پوره کړي سلام به وګرځي دلته د فرض ادا شي. اوس که د ماسپښین لمونځ وي یا د ماسخوتن نو دی به امام سره شامل شي د نفل نیت به وکړي او امام سره به شامل شي. دا 4 رکعته چې د کوم امام پسې وکړي دا نفل شتل او ځان له چې کوم 3 رکعته مخکې کړي او یو ورسره بیا یو ځای کې 4 کړل نو هغه د فرض ادا شي. لکه یو سړی دی 4 رکعته لمونځ نیت تړلی او 3 رکعته یې کړي دي او جمع ودرېدله نو دی به 4 رکعته پوره کوي خپل یوازې چې پوره کړل نو فرض یې ادا شي بیا به دی په جمع کې شامل شي نو دا جمع کې چې دی شاملېږي دی به د نفل په نیت سره شامل شي. امام پسې به دی د نفل نیت وکړي او ته چې امام پسې کوم 4 رکعته وکړل دا نفل شي. خو دا د ماسپښین او د ماسخوتن په لمونځ کې د سهار او د مازدیګر په لمونځ کې به داسې نه کوي لکه چې د سهار لمونځ یې کړی او دی راغی امام پسې په د سهار په لمونځ کې شاملېږي او د نفل نیت کې ځکه چې د سهار د لمونځ په وروسته نفل نشته دغسې د مازدیګر لمونځ کې به هم داسې ځکه چې د مازدیګر فرض یو سړي وکړل نو بیا نفل نشته دی د دې نه منع راغله نو بیا به د امام سره د نفل په نیت باندې نه شاملېږي. اذا او د ماښام لمونځ شو نو د ماښام چونکې 3 رکعته نفل شته دی نه نو په دې وجه باندې د ماښام لمونځ کې هم نه شاملېږي. اذا اقیمت الجماعة بعدما صلى ركعتين کله چې د لکه اقامت شو د جماعت دپاره لمونځ ودرېدو وروسته د هغې نه چې د 2 رکعته کړي دي من رباعیة د 4 رکعتو لمونځ نیت یې تړلی و 2 یې کړي دي وقام للركعة الثالثة او 3 رکعت له ودرېدلي فلم يسجد او لا د 3 رکعت سجده نه ده کړې قطع صلاته قائما بتسلیمة دی به یو سلام سره خپل د لمونځ په ولاړه ختم کړي 2 رکعته خو ده پوره کړي دي 3 له ودرېدلي او 3 یې لا کړی نه دی نو په ولاړه به دی سلام چار باسي او دی به د جمع کې شامل شي دا 2 د نفل شي او جماعت کې شامل شو نو دا به د فرایض شي فرض شي. ثم يقتدي بالامام بنية الفرض بیا به د اقتدا کوي په امام پسې د فرض په نیت سره لکه 4 رکعته لمونځ دی 2 یې وکړل 3 یې ودرېدل دي اوس به داسې نه کوي چې دا 3 او 4 به پوره کړي او بیا به جمع کې شاملېږي د 2 رکعت 2 یې کړي دي 3 یې ودرېدل دی نو د 3 رکعت په قیام کې ولاړه دی به سلام وګرځي او دی به جماعت کې شامل شي او فرض